زه استاد ته راغلی وم، ما شوګر 300 چلیدو، اوس 150 دی. او یو دم یې وکړو، هغه سره ما ګردو کې کاڼي وو، یو کاڼی ووتو او یا یو پاتې دی. ډاکټر پرېشن لیکلی و او ما کار وشو دم سره. زه هسپتال نه راوتښتېدم، ګردې مې تقریبا 10% ټیک و، 90% ښه اوس انشاءالله چې اوس ښه یم. مولانا صاحب راغلی یم د ګردو مسله انشاءالله اوس ښه یم. دا تقریبا کال پکې ده، زه هسپتال نه راوتښتېدم او ما اوس انشاءالله د دم دورې شروع کړې، انشاءالله اوس ښه یم. نو بس هغې نه زه یې ردم نه مې کولو، ډیلیس مې نه کولو، واش یې کولو مې واش نه کوم. انشاءالله ښه ده، دویم دم شو اوس ښه یم انشاءالله، ډېر ښه یم انشاءالله. اوس به ټیسټ کوم سبا انشاءالله. 90% خراب یو 10% ټیک دی وي. اوس مطمئن یم انشاءالله ډېر. او مزل هم نشو کولی، بس زما دا پیغام دی چې کوم بیماران یې رادي شي مولانا صاحب انشاءالله چې تښتېدمه نو دلته ترې رالم. نو تښتېدو ځای خو یې لیدی و میدان ده، ځکه زمونږ ځای خو تښتېدو ځای دی، چا ورته ښودلی و. وایي ډاکټرانو وویل چې 90% د ده وویل چې ډاکټران راته وویل 90% د ګردې خرابې دي او 10% ټیک دي او سملا اپریشن ته. بس وی راوتښتېدم ځکه چې ځان خو ډېر خوږ دی که نه. ایو سړی و نو هغه وفات کېده، نو هغه بوډۍ مورې وی یا الله دی خو ځوانۍ کې دی او په ما خو هسې تېره د سر پیچک سر مې دی او سر نه یې سر پیچک تو کړی و. بوډۍ ما یو ټوکمار ورته د بره نه د ونې نه آواز وکړو، یا الله راته وویل عیاذ بالله چې بس هم دا مورې وایي چې ما د ده په ځای واله نو بس هم تا پسې درلم. نو هغه بوډۍ وایي چې ځان خوږ دی، ګورې روغ او جوړ به پېژنې. نو ده ته یې چې ویلي سمله نو به ډایرکټ راوتښتېده او ماشاءالله تاسو وکتو چې ټیک شوی دی. نو زه به صرف دومره ووایم چې تاسو هغه مریضانو ته دا دعا وکړئ چې کوم مریضان دغسې حالت کې چې یا الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي. वो मानकोट न राले ما شوګر فرست ټایم ټیسټ وکړو، نو هغه 230 ما په یوټیوب باندې دی هغه محمد ایاز صاحب یو چینل دی هغه وکتلو، نو زه هم رالم دلته شاهعالم پل سره چې ما اوس هغه یو میاشت ساري هغه یو هفته تمام شو، هغه دوايي استعمال کړه، نو هغه 121 ته راغلو. نو انشاءالله بس نارمل شو او مطمئن انشاءالله. نو انشاءالله دا ایاز صاحب په نوم باندې یو چینل دی، بس هغه وګورئ او راشي انشاءالله، الله به شفا درکړي، شفا ورکړي. فضل و کرم و رحم دی، قرآن باندې یقین پکار دی. زما پر ټاسټیټ و، زما د تشو متیازو بیماری و، متیاز مې ډایرکټ شوي دي. یو پیر راغلی یم دم کړی و، لږه ګزاره کړې ده، نن بیا راغلی یم. ټول مسلمانان چې کم ډېر تکلیف دی ورته دی رالو، نو انشاءالله په یقین به غواړي او چې یقین هم صحیح و، نو بس خدای پاک به مونږ ټول ښه کړي، ټول مریضان. او انشاءالله تعالی چې څوک راتلی شي وله نو بس راځئ. والد صاحب دی د فالج و، ماشاءالله شکر گزارش شوی ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ملګری اعلان کوي خو چونکې اناړي دی یا داسې وي چې د دې موبایل خپل یو دبو وي نو نشي کولی. دا مریض د فالجو دا یې روکې څه کېږي؟ ستاسو نوم دی یوسف دی، د ده والد صاحب دی، د کوم ځای نه رالي؟ ټکسلان او واکیډ نه راغلي دي او د دې باباجي فالجو او ډېر په تکلیف کې یو دمې شوی دی. باباجي څونه فرق دی شوی دی؟ نه فرق دی شوی، دا زما کار نه کوي، اوس لاس کار کوي. لاس ته کار نه کولو او یوه کې نه کوو، اوس ټیکوس کار کوي، ګزاره کړی دی، ډېر زیاته ګزاره کړی دی. د دم دپاره خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ په دا چې دا تاسو له ژوند درکړي او دې مسلمانانو خدای پاک توفیق وایسته ژوند در پسې کړي او ټکي. آمین آمین آمین. او داسې کولو خبرې هم نشو کولی که نه. نو دا تاسو ورونو وکتل، خبرې مو وکتې او ستاسو وایي خپلې وویل چې یاره لاس مې فرق شوی دی. الله ټولو مریضانو ته شفا او صحت ورکړي. صبح نهار 1 چمچه، اثر کے وقت آدھا چمچہ.